الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين. سورة الدخان مکی صورت دے، حوامیم سبعہ کی دے، 44 نمبر دے قرآن کے، 64 نمبر دے نزول کی دے سورة الزخرف نبعات نازل شوی دے، یکی بعدی گری دا نازل دی حوامیم سبعہ. او د دې صورت موضوع هغه بالکل ښکاره ده، عظمت قرآن. انا انزلناه فی لیلة مبارکه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په خالص امداد د نوم د الله الرحمن چې ډېر بې اندازې مهربان دی، الرحیم او همیشه مهربان دی. حامیم حروف مقطعات. الله عالم دی په مراد د دې حروفو. والکتاب زما دی قسمی په کتاب باندې المبین چې صفا بیانونکی کتاب دی قرآن. انا انزلناه یقینا من دا کتاب نازل کړی دی فی لیلة مبارکة په برکتی شپه کې، په لیلة القدر کې. انا کنا منذرین بشک منګا يرونکي یو، فیها په دې شپه کې یفرقو تقسیمیږي کل امر هر یو کار، حکیم چاغه محکم کار دی. یا فیها یفرقو پدې کې فیصله کیږي کل امر د هر کار، حکیم د محکم کارو مضبوط کار، چاغه د خلکو رزقونه دي، د خلکو نیټې دي او د خلکو عمرونه دي، د هغې فیصله پدې کیږي. امرا من عندنا، امرا په حکم کولو سره فیصله کیږي، په حکم کولو سره. امرا په حکم کولو سره، من عندنا زمونږ د طرفنا، یا امرن د وجه د حکم، من عندنا زمونږ د طرفنا، زمونږ د طرفه دا حکم دی. امرن د وجه د حکمنا، من عندنا زمونږ د طرفه. انا کنا مرسلین بشک مونږ لیږونکي یو پیغمبر لرا او نورو پیغمبرانو لرا. رحمتا من ربک، د پاره د رحمت ستا د رب. رحمتا د پاره د رحمت، مفعول مطلق د مرسلین د پاره. رحمتا د پاره د رحمت، من ربک ستا د رب د جانبه، د رحمت د پاره موږ پیغمبران لیږو. انه یقینا الله تعالی هو السمیع، د الله اورېدونکی دی، العلیم پوهه دی. رب السماوات، رب د اسمانونو دی. دا د مخکې رب نه بدل دی ځکه دا مجرور دی، د السمیع او د العلیم صفت نه دی ځکه اعراب کې فرق دی. رب السماوات، رب د اسمانونو دی، والارض رب د ځمکې دی، وما بینهما د هغه سم رب دی چې د ځمکې او د اسمانونو په دې منځ کې دی خلا. ان کنتم موقنین، که تاسو یقین کوونکي یئ، لا اله نشته بل معبود الا هو مگر دغه یو الله دی. یحیی ژوندي کولم د الله کوي، ویمیت مړه کولم د الله کوي. ربکم ستاسو رب دی، او رب آبائکم او ستاسو د پلارانو رب دی، الله ولي د پخوانو پلارانو. بل هم پی شکن، بلکې دی په شک کې دی، یلعبون لوبې کوي. فرتقب انتظار کوا، یوم د هغې ورځې انتظار کوا، تأتی السماء چې اسمان به راوړي، بدخان لوګی مبین ښکاره لوګی. دې نه مراد هغه لوګی چې قیامت ته به نږدې راځي. یغش الناس راخورېږي به په خلکو باندې، هذا عذاب علیم، وایي به چې دا خو دردناک عذاب دی. وی بربنا ای زمان ربا اکشف عنا العذاب، لری که زمان دا عذاب، انا مومنون من ایمان راوڑن کیو. انا لهم الذکر، سنگ بید دید پار نسیت قبل والسپید بر نسیت ورکی. وقد جاءهم یقینا راغلیو دویتا رسول پیغمبر مبین، کار بیان کون کے، صفا بیان کون کے. ثم تولوا عنه، بیادی مخوارو دی قرآن یاد دی پیغمبرنا. وقالو ویویل دی پیغمبر پبارکی، معلمون دت تعلیم ملو شوی دی، مجنون او دا لیونی دی. انا کاشف العذاب، الله وی منگ لری کون کیو عذاب لرا، قلیلا لگ وقت دپارا. انکم عائدون، یقینا تاسو بیا اعاده کون کی، بیا رگرزیدون کی کو پردا. یوما، یا انکم تاسو عائدون تلون کی جہنم تا، دوڑا مانی. یوما پاورز بانی، نبتش البتشت الکبرى، چې منگ به نیول وکو، لوی نیول، سم نیول به وکو. انا منتقمون، بشک منگ بدلا اغستی شو، بدلا اغستون کیو. ولقد فتنا قبلهم، یقینا منگ امتحانونه کړیو مخکې د دوینا، قوم فرعون د فرعون په قومانې. وجاءهم راغلی واغوی تا رسول پیغمبر کریم عزتمن پیغمبر موسی علیہ السلام،
ورته ویلیو ان ادو چې حواله کوي الی ما ته عباد الله د الله بندگان بني اسرائیل حواله کوي راته را خوشی کوي راته انی ذلکم استاسر پار رسول یما امین امانتدار یما و الله تعلو علی الله بل لا تکبر مکوي علی الله د الله په اطاعت باندې انی آتیکم یقینا ما راوړی دی تاسو ته بسلطان مبین ښکاره دلیلو انی عذتو زه پناه غواړم بربي د خپل رب سره او ربکم ستاسو رب سره ان ترجمون د دې نه چې ما چېرته وولی په ګاڼو وان لم تؤمنوا لي که تاسو زما په خبره یقین نه کوئ فاعتزلوني بیا زما نه جدا شئ عذاب د باندې روان دی وان لم تؤمنوا لي که تاسو یقین نه کوئ زما په خبره باندې فاعتزلون زما نه جدا شئ فدعا ربه نو دعا یې وکړله د خپل رب نه سوال یې وکړو د خپل رب نه خپل رب ته آواز وکړو ان هؤلاء قوم چې دا یو قوم دی مجرمون دا مجرمان دي الله ورته ویل فاسرع نو روان کا بعبادي زما بندگان لیلن د شپې انکم یقینا تاسو متبعون ستاسو اتباع وکړي د دشمنان در پسې در روان دي واترک البحر پرېږ د دریاب رهون ولاړ په ځای باندې انهم یقینا دوی جندون یو لښکر دی مغرقون ډوبېدونکي دي په اوبو کې کم ترکو ډېره پرېښودل من جناتین باغونه وعیون او چینې وزروع فصلونه پرېښودل ومقام او زګونه پرېښودل کریمین ښایسته ښایسته زګونه ونعمت او د خوشحالۍ سامانونه پرېښودل کانو چې ودو فیها په دې کې فاکهین خوشحاله کذالک داسې کار کوم دغه چا سره چې زما نه فرماني وکړي واورثناها من پرېښودل دا ځمکه قوما آخرین نورو خلکو ته چا بني اسرائیلو فما بکت علیهم السماء جړه ونه کړله په دې باندې اسمان والارض نظمکې یا نه پې اسمان والا وجړل نه پې ځمکې والا وجړل وما کانو منظرین نه دي ته مهلت میلاو شو ولقد نجینا بني اسرائیل یقینا موږ بچ کړل بني اسرائیل من العذاب المهین د سپکونکي عذاب نه هغه څوک من فرعون د فرعون نه انه کان عالیا یقینا دا سرکشو من المسرفین د زیاتی کوونکو نو ولقد اخترناهم یقینا موږ دا بني اسرائیل غوره کړیو علی علم د خپل علم سره مع علم چې زما سره علم و چې زه غوره کوم علی العالمین په ټولو مخلوقاتو باندې یا ولقد اخترناهم یقینا غوره کړیو بني اسرائیل علی علم د علم په بنیاد باندې چې پیغمبران پکې ډېرو نو علم پکې ډېرو علی علم علی کثرة الانبیاء د علم سره علی العالمین په ټولو مخلوقاتو باندې واتیناهم من الآیات ما فيه بلاء مبین واتیناه من الآیات ورکړیو موږ دوی ته من الآیات معجزې ولا موږ ورکړې وې واتیناه موږ ورکړې دوی ته من الآیات معجزې یا د آیات مراد نعمتونه ما دسې فيه بلاء چې په دې کې امتحان مبین ښکار امتحان پکې ان هؤلاء یقینا دا خلک لیقولون وایي ان هي الا موتتنا الاولى نه دی دا مګر زمونږ ړومبی مرګ دی وما نحنو نه یو منګه بمنشرین بیا را پاسولی کیدونکي ما نحنو بمبعوثین فاتو بآبائنا که رښتیا موږ را پاسېږو نو تاسو راولئ زموږ پلاران ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی اهم خیر آیا دی غوره دي ام قوم تبع یا قوم د تبع غوره دی د یمن والا قوم غوره دی والذین هغه کسان غوره دي من قبلهم چې کوم مخکې و د دینه اهلکناهم موږ هغوی هم هلاک کړي انهم کانوا مجرمین یقینا دي موږ مجرمان وما خلقنا السماوات والارض موږ نه دي پیدا کړی اسمانونه او ځمکه وما بینهما هغه چې په منځ د دواړو کې دي لاعبین په داسې حال کې چې موږ د هغې نه غافل یو یا لاعبین په داسې حال کې چې موږ عبس کار کوونکي یو عبس مې نه دي پیدا کړي ما خلقناهما الا بالحق موږ نه دي پیدا کړي دا دواړه اسمانونه او ځمکې الا بالحق مګر د حق دپاره یا په رښتیا سره موږ پیدا کړي دي ولکن اکثرهم لیکن اکثر د دې نه لا یعلمون پوهېږي نه ان یوم الفصل بېشکه د فیصلې ورځ میقاتهم مقرر وخت د دې د اجمعین د ټولو یوما دا داسې ورځ د لا یغني مولا چې فایده به نشي ورکولی یو دوست عن مولا بل دوست تا شیئا د هیڅ شي فایده به نشي ورکولی یا لا یغني نه به شي لرې کولی مولا یو دوست عن مولا د بل دوست نه شیئا څه مصیبتو ولا هم ینصرون نه به د دې مدد کېږي الا من رحم الله مگر هغه څوک چې الله رحم وکړي په دې باندې د دې مدد به کېږي انه یقینا دا هو العزیز دا زورور دی الرحیم او همیشه مهربان دی ان شجرة الزقوم یقینا د زقوم ونه
طعام الاثیم دا د ګناهګارو خوراک دی. کالمهل پشانت د ویلی شوی تانبې، کالمهل پشان د ویلی شوی تانبې. یو دویم نمبر کالمهل پشانت د تیل چټ د تیلو خیره، یغلی فی البطون چې دا به جوش وهي خوټ کېږي با په خېټو د انسانانو کې دومره به ګرمي. که غلی الحمیم پشانت د جوش او د خوټ کېدو د ګرمو بو ویلې کېږي به ورته خذوه چې راوي نسئ فاعتلوه رای کاږئ الی سواء الجحیم د جهنم مینستا. ثم صبوا بیا ورواړوئ پې فوق رأسه د سر د پاسه من عذاب الحمیم عذاب د ګرمو بو، ګرمو به پې ورواړوئ. ذق ورته به وایي چې وسکه د امر د احانت ته. انک بېشک ته انت العزیز ته زورور وی په خپله قبیله کې په خپل ګلې کې، الکریم او ډېر عزتمن په خپل خاندان کې. ان هذا بېشک دا ما هغه شی دی کنتم به تمترون چې تاسو په دې کې شک کوو. ان المتقین فی مقام امین، یقینا متقیان به فی مقام په هغه ځای کې به امینین په امن کې به د هر عذاب نه د هر مصیبت نه. فی جنات په باغونو کې به وي، و عیون په چینو کې وي. یلبسون اغوندی با من سندس نری ریخم بم استعمالی اغوندی با و استبرق نو پیڑ بم استعمالی. متقابلین یو بل ته مخامخ وي. کذالک دغه شان چلکوم دغه چا سره چې زما ومني. وزوجناهم من ولا وادو کو دی جنتیان ولا بحور د هورو سره، عین د غټو غټو سترګو والا هورو سره. يدعون فيها دی برابلی پدې کې بكل غواړي او پدې کې بكل فاکهه هر قسمه میوه بغواړي. آمینین په امن کې به د هر مصیبت او د عذاب نه. لا یذوقون نبسکی دوی فیها په دې جنت کې الموت مرګ الا الموتة الاولى مگر دې سکلې د لومبه مرګ بل مرګ په ناراضي. ووقاهم بسکی الله په دې باندې عذاب، ووقاهم الله ببچ کې دوی لرا عذاب الجحیم دا عذاب د جهنم نه. فضلا من ربک دا ټول فضل لستا دربو، فضلا دا فضل دی من ربک استا طرف د جانبا، یا فضلا من ربک د وجه د فضل نستا طرف د جانبا. ذلک هو الفوز العظیم دا لویه کامیابی ده. فانما یسرناه بلسانک یقینا دا قرآن منګه آسان کړی دی ستا په ژبه باندې، په عربۍ ژبه باندې. لعلهم دې دپاره چې دا خلک یې تذکرون نصیحت قبول کړي. فرتقب ته انتظار کوه دي د هلاکت، انهم یقینا دي مرتقبون دي انتظار کوي ستا د هلاکتو، چې ګورو چې الله تعالی څوک هلاکوي نو دي به هلاکېږي.